په پاکستان کې چې کم فایروال لګېدلی نو هغه فایروال ناکامیابه شو او د هغې د لاسه ملک ته په ارباو نقصان چې دی دا ور ورسېدو. زموږ د ټیکس روپۍ چې دي هغه هسې ضایع شوې. د چې کم فایروال لګېدلی ځینې کسان به د دې نه خبر په 2024 کې دی یو فایروال لګېدلی د دې لپاره یې لګولی چې موږ په سوشل میډیا باندې کنټرول وساتو. لکه چې زموږ د مرضۍ کم پوسټونه چې هغه چلیږي کم ویډیوګان چلیږي یا پوسټ څوک ورکوي چې هغه زموږ د مرضۍ او زموږ د مرضۍ نه خلاف چې دی څوک دا قسمه کارونه چې دي هغه په سوشل میډیا ونه کوي. ځکه که تاسو کتلي د دې حکومت خلاف چې دی پی ټي آی والا هم ډېر زیات پوسټونه به کول دغه قسمه قسم پوسټونه چې دي هغه به چلېدل نو دوی په هغې باندې د کنټرول ساتلو لپاره په فیسبوک یوټیوب په ټیک ټاک په دا قسمه اپلیکیشن باندې چې دی کنټرول ساتو نو د هغې دپاره فایروال چې دی دا لګولم. نو هغه فایروال چې دی هغه ناکامیابه شو. دغه اغسته په څه باندې په 40 ارب باندې دغه فایروال چې دی دغه څه شو نو 40 ارب روپۍ چې دی دغه لاړې ځکه چې دا د عوامو د ټیکس روپۍ وي او دا په خزانې باندې چې دی یو غټ بوج چې دی دا پرېوتلو ځکه چې د هغې د لاسه چې دی 40 ارب روپۍ چې دي هغه زموږ ضایع شوې. دغه شانتي د دې د لاسه غټ غټ کمپنیانې چې دي هغو ته هم نقصان پرېوتو. کم چې انلاین کارونه کول نو د هغې د وجې نه زیاتر کسان ته نقصان هم پرېوتلو لکه کم چې فریلانسر دي هغو ته هم نقصان پرېوتلو او نور کمپنیانې دي چې هغې ته ورسره هم نقصان چې دی هغه میلاو شو. نو په ارباو نقصان چې دی د فایروال د لاسه چې دی ملک ته میلاو شو. اوس هغه فایروال چې دی هغه مکمل بند شو لکه مکمل ناکامه شو نو د دې د وجې نه هغو مکمل ختم کو. هغو خبره دا کړې چې 5G چې دی د هغې ته هم د دې د لاسه نقصان رسي نو مکمل بند کو. تاسو را سره خپل رای چې دی هغه لازم شریک کړئ.